دې باب کې اندا خبره وکړله عبدالله بن ابي وفا صاحب نه روایت ته چې یو سړی و هغه به زور کې ځون ته بس زوی جوړ کړلو قایم یې کړو وفي په حلف بالله قسم یې وخوړلو لقد اعطي بها ثم بني خدي ته روپۍ ورکول شي ما لم یعطا څه هغه نشي ورکول اعطي بها ما لم يعطى جباغونه ټکه د سړی په داسې حواله کې نه پیږي لقد اعطي بها ما لم يعطى 10 نمبر حاشیه ده کنه اوس 10 نمبر کې وګورئ لقد اعطي بها څه معنی ده ای بدل سلعته دی هغه څه معنی په بدالي کې ای حلف هغه د قسم وخوړلو کسې مخته ګورئ بان اعطي کذا وکذا مو ته درو روپۍ پر کول شوي خو ما اخذتم مو نه واخیستلې ښه ته دې چې 3000 کې راکړه مو ته 2500 راکول حالانکې د شی کوم څه ده ورسره 2000 روپۍ او دور کې اوسې چې مو ته 2500 راکولې سره ته 1000 ورکول لکه مثال صحیح ده نه دا چې دپاره کې دا ترویج دپاره کې چې مو سمون ډېر رایش شو نه خالي 80 روپۍ خو اوس راکولې کومه یې درکولې خدای نه ډارېږي ځان نه خبرې کوي 50 بیا نه درکولې لقد اعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجل من المسلمين د دې لپاره کې چې یو سړی پندې کې واقع کی لیوقع امانت څه معنا د سوی غولې سیدا چوک مسلمان فنزلت دا آیت نازل شو د سی متعلق سره د شی تکرون ما کوي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا آکسون چې په قسمونو باندې په پخو ودو باندې لاګي غونې روپۍ ګټي د دوی لپاره تبعی ده الايه باب ما دا باب د دې بیان کې قیل فی السواغ چې د سواغ متعلق کومه خبره شي دا وقال توس رحمه الله توس رحمت الله علیه سواغ چې شتل شي 11 نمبر حاشیه مو کتله بفتح السواد سواد باندې فتحه د دې کې چې لیکلې پیشې په لګولې وګوره سواغ د سید فعال وزن د فعال مبالغه وزن ده کنه صياغت چې شتل شي زرګری تل شي سیدا سواغ منه زرګر سونی منی ولا شون رجمه کوي نه د سکی زنه بوټي دی هغه کې د سونی ولا رنگت موجود وي هغه حاصلې کنه به شون تیر کنه سزما کې سونی ولا شون دی ډیر دی قسمه ګولډن واټر سو کنه سونی ولا وبویر کول شي نما په باره کې دا قال فی السواغ گولد سمت وتل شي گولد سمت منه زرګر وقال توسر مولا فرمای عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختل خلاها صدا بیت الله شریف او د دین اگر چې پر حرم شریف لکم وخص دي دا بنشر شکول دیر شکول معنی دی کوم ورکی وچ وی غنا لوړیدل هغه خرخستل شي غنا خو نور بنا کوي قال العباس عباس پیغمبر سمته یا رسول الله دا اذخر لرګای ونه مستثنا کده ونه وبس الا الاذخر یا اذخر دا اذخر لرګای چې دا ونه لري که حشیشتون کسی پس پلیکلی کنه یو تو کو خدی طیبه الريح او خوشبو نسی ممنه د پس پلیکله د تو کو خدی دا لړاول شي د خلکو کوټو بنې لګول کې د میګ څه جوړای ټپو غنی ماغه بنې لګي کوچیونه لګي فانه لقینهم زکه صدا واخدی دغه خلکو یعنی د ماکی خلکو چې د پاره دی زرګر د پاره دی قین پی ژوندې پس په چلی کلی قین بنې فيه ترجمه تنی کې ترجمه الباب موجود ده کنه څنګه لئن القین یقین یطلق على الحداد والصعيد زرګر تل شي لوهار تل شي اوس پنیول کورونه سکی و بيوتهم ودي سره د کورونه ول چتونه جوړي سیدا درګو باندې پوس چول شي فقال وی فرمل په مسجلو ټیک ته الا الاذخر د اذخر لرګاونه مستثنا شنه کدا چوب څه شو کوي دی باندې بتاون نه رسې نور حرام شریف کې شکای به بدرونه تاون رسی کنه برسی کوتار د مړه کوتاري برابر شابر کې حکیمات وغیرہ نشته وبه قال حدثنا ابدان قال حدثنا ابدان دا ټک ابد د یو سړیل څخه قال حدثنا عبد ان انا اریون شو زدا ان انا څنګه جوړ شوالو ان ند د ابدان د سیده قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره حسین بن علی صاحب دا خبر دي تیر کړ د ان علی رضی الله عنه سالی رضی الله عنه صدا قال دی كانت لي شارب من نصيب من المغنم اسمای او خو شارب چشتل شي وخي تل شلون دي سره چلی کلی وهي المسنه من النوق نوق وخي تل شي دغه ته نشي له لوس ول نوق خا کنه دا وړو کوب سره لیکل شي نوق د ناقتن جمع د وخي تل شي مسنه منه سو عمر خغاټ وي
یسمعوه من نصیب د موته حصې کې ملو شو من المغنم غنیمت کې جهاد وغیرہ کې وکانه النبي صلی الله علیه وسلم اعطانی شارفا من الخمس خمس حصې کې موته شارف وخره کړی و یعنی وخیره کړی و فلما ردت عن ابتنی بفاطمه کله سمه دا وکړه چې فاطمه بنت رسول سره شو کما نجدېکات وکما کنه نکاح غیر ول مملای سوا ابتنی لوند چلی کلی ای ادخل بها سیدا انا ابتنی بفاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم واعدت رجلا سواغا مو زرګار سړی راته ور کړ چې د چالوا کا واده ول مملا نږدې ده تب شوا کې مو د پر لک سمون موناره تیار کې سونی مونی کې جوړی دا شي لک زګ من بني قینقاع الکیه بازار ولو د غیزاین ولا اغامه تیار کړلو ایر تحیلا معي سمو سره لوړ بشي فناتي باذخر اذخر لرګي وخبازون سروړو درګي مرګي ارتو نبی من السواغین موردا سدو دا زرګر مونی خالص لګي روپۍ به جوړی شي واستعين به في وليمه عرس يدي مو واده ولا وليمه کې وسره کور وچلاو استعين ما مدد باسل کو کور بو وچلاو ندی چې سواغ متعلق خبره ذکر کی سواغ خبري وروړلې وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام فرمای ان الله حرم مکة الله تعالی مکه حرام کړی د حرمت عظمت ولا ور کړی دی ولم تحل لاحد قبلی د مکی سرزمین ما د پاره او د مونږ مخکې کسانو د پاره مخکې نه ولل شي صرف یو ټیم کې متعلل کړی شي چې کله مکه څه فتح کیدله ولم تحل د ازمکه چوته نه ولل دی حرمت او د مکه لاحد قبل نه مونږ مخکې چا د پاره ولا لاحد بعد مونږ بعد بچو د پاره نه و انما احلت لساعه من نهار حورز یو ټیم کې نمو د پرالو لکړی شي یعنی ما سمانه دي چې قتل کولی صحیح وچو ایو کافر دی کعبه شریف کې کومه کوټه څه د کعبه شریفه ایدی ولا د ستار پر رکړه پردي څه ور پر ملتزم غیر تل شنه سی کومه تور کپڑا څه ده اندی پر رکړه ابن خطوال نامیدل ابن خطوال توی سره لیکل شي څه کچې تم موف کی وسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اندیزي کې ور قاتل کړي د ټولو نه زیات زندکت کړ د حادثي صلا یختل خلاها اې ما کی ول د حرم شریف ولا واخب نشل ول خلا وقوت الشيخ ما کی طرف ترجی شو کنه ها زمیر سیدا لا یختل من نفش شو کول سیدا اختلا یختلی اختلال لړول تل شي ولا يعزد شجرها اې دی ولا ونه بنشي کټ کول دی ولا ونه چوغنه کټ کی عزد کټ کول تل شجر منونی ولا ينفر صيدها صيد من اخکار نه پر تنفیر من ترډول ایدی ول اخکار بچګنه ترډور پسې شي ولی ولا يلتقط لقطتها د حرم شریف ولا لقطه بنه او چته ازي کې چونه شي پریوتل یا بنه راخلي التقاط من رخستل شي روټلول چرګ دی نه روټلای کنه اته لقطایل شي همدا شي تلقیتا هغه خزیتال شي شو ګوري بس به رخلی لقیتا غي بچی تل شي خال کې شرم سواج نو غورځي یعنی چې د کی دی بس شوک بزون ته سي مړول خونه کیږي ورکی کنه بس یې چوګي روخ له تلقیت نه الشم ملقوت حرم شریف کی کچې ته چونه چپو دي شي نه بيدی کی څه مسله د سړی روخلی کمازي پریګ دی خدا زنه علما فرمایي سنا مازي دی پریګ دی سیدا زکه صدیقی دا پیدا شته ده چې د کوم سړی نه شای چې ته کې پوت شي ډایرک بو تر په شي چې پلنکی ځکه نو سم پلنکی ځکه نه کاتو نه غزي نه خاطو کړل نه غبیا پر شون شي شای بو ته ملون شي تو تبانه شي ول چوخ اعلان ورګی نه کوي نه شای بلا لوړ شي نه مغزي پرې د خپل زوی باندې کې به دا پیدای څه سړی ماج ته واپس رسی کنه کوم ځکه نو سوي صحیح ده زنه سنا بس به دی روخ لکې د شي د لوس سړی ته ولګي د سړی لوس څنګه به زون ته کی شای الا لمعرف هغه سړی دی ولا شاعر او چات کې کوم سړی بل ته خای اعلان وکیلون حضور نه سوازونه شروع کی پرچی بن لیکنو کې دیواله بنواله غیر کچو سره چونه د شاعر کې په دې ټلیفون نمبر مو سره ملو شي شاید وخی شاید پرانه خیزه د شاعر بس ته وای سره کچونه شوره کی یا چونه مثلا غوره کی بیګره کی څنګه بیگ ته څنګه روغ د سور ور کی زنجیرونه یا د سچال سره ملمول شي فقال عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب سی وی الا لسخر لساغتنا همدا خبر پیغمبر سم کول پلانکا شای بنا کوي دي کی پلانکا شای بنا کوي دا بنا کټ کوي عباس سی ته درخواست کوي دی خدای رسوله د اسخر لرګای پکې مستثنا کچې دي کی من د ګنا نه شي پاتې ولی لسواغتنا زمونږ زرګران دي سره کار چلی سواغ چې د جمع ده کنه سواغتون سیده
د سایق جمع ده وليسق فی بیوتنا او د کورونو له چتونو دپاره په کار راځي فقال ویل چلو ټیک ته باذن الله د خدای په اذن الا لسخرداونه مستثنا شو فقال عکرمه صاحب یی هل تدري ته پوهېږې ما ینفر سیدها یا ما ینفر سیدها دا څنګه دی ولا اخکور تړول شي دا داسې یاده که نه هو ان تنحیه من الذل یو اخکور ده سیوري ته نوسته ته یازې نه تړایي ونې خو ته نوسته که نه کوتاره ده یا بل شی دی یا شاید چې چل مشل نه کوي وی رغلی هغه ځای نه یې خطه کوي دا تړول شلو وتنزل مکانهم هغه ځای کې ډېر ښه ورکښېني قال عبدالوهاب عن خالد الاسواغتنا وقبورنا قبرونه کې به استعمالیدو باب ذکر القین کسی دیزی که قین راغله کنه زن خلقینی قین دخوا کنه ولا حداد شو تیل شي د دروازې مروازې جوړی که بازار کې ملیدلی وي حداد حدید نه راوتلی اوسپنې تیل شي اوسپنې کور شو کوي ته حداد نیل شي صحیح ده شدو ولا کور شو کوي ته لبان نیل شي لبن شدو تیل شي کنه جمل وخ تیل شي کنه کوم سړی و خون ستی هغه ته جمال نیل شي یو جمال حسن تیل شي د جمال شد سره ایلی شي بقل چې تیل شي سبزی د ګیډي میډي خرڅوي پلک ملک سبه څه خرڅوي مې د سړي تیل شي بقال منه سبزی یا د شنو ګایو خرڅونکا خضروات چې تیل شي سبزی تیل شي کنه کوم سړی سبزی خرڅوي تیل شي خضار دوات سره د خضار سبزی خرڅونکا کجورو ته تمر نیل شي کنه کوم سړی کجوري خرڅوي منجارې تیل شي تمار بدسي وزنونه جوړوي ورپسې تنې وزنونه جوړېږي وبه قال حدثنا محمد بن بشار کسی بشار لپزار وغله خوشخبرونو کې ساروي قال حدثنا ابن ابي عدي دا چې دا خال پیغامونه کوي کنه نایون خالصتي سي موده پیغامه کا بشار شو کوم کوړه پیغام کې خالته 50 روپۍ کې خوشاله ایدو نور خاله خوشلې ابن ابي عدي ان شعبت عن سليمان عن ابي الضحى دا بي زوخينه د زوحا عن مسروق عن خباب قال دیس كنت قینا فی الجاهلیه د جاهلیت دور کې زه شو زرګار و غیره د حداد لوهار موهار ویلډر سی وکان لی علی العاص بن وائل دین دی د مزدوری بکواله وافرې کې ته عاص بن وائل رغلو دا یو کاسو د عمر صاحب فلور وکنه ماغه وسره ممیلا کړي او په کارزی باندې نیټي باندې دین باندې يتصدمو قرضا چو بني على العاص بن وائل بن الدين فاتيته تقاضاه وير اغلو ته غختل ما تقاضاه غختل تل شي اتقاضاه روپي من غختل دا باب کوم دا باب تفاعل له تقاضا يتقاضى تقاضيا قال غول لا اعطيك روپي ته نه در کوم سو پر پیغمبر سامنے انکار ونه کی تس چالو کا کافر شنوذ بالله بالدل روپي در کوم پیغمبر سندستین لري وس مجلسنا حتى تكفر بمحمد فقلت متل سلاك پر بمحمد زغه پرې کوپر نه کوم محمد علی السلام نه خاطه یمیته کله سوال ته خدای مړ کی ثم تو با سبیره پوڅول شي کابر نه غنه بعد کوم ته بیا نه کوم دوه قسم سوال در کوم قال غویل اسکدسی خبره سی ته استمر شي بر ژوندای شي له بده سی کو کنه نه چالو مو پرېږ د زس مرش قیامت کې را پوڅېږم مغزې کې بیا سارا کې منجو بیا تر روپۍ دیر ک بیا دغه په باره کې خدای ایتونه نازل کړي دی د سرکش ته وګورئ خبرې کې چې زه مړ شم بیا داسې وکړم بیا قیامت کې روپۍ درکوم کوم ځینې روپۍ ځان سره وړې اخر ته قیامت ته قال وتل څه دعني مو پرېږده کافر ویلو حتی موت سوال مړ شي تو خبره د خدای د مړ کې نه زه به مړ شم وبه سبب خدای را پوڅې پس اوته مالا و ولده ځکه مو دې دنیا کې ډېرې مال پیسې رسره دي بچي مو دې دوره ډېر زمان مو دې یوه شخړې د شو پسې ورپسې کر نه خلاصېږي نه دې ځکې فقضي که بیا به درته دیر کړم فنزلت نه هغه د تنبیه دپاره د هغه د تقریع دپاره د تذلیل دپاره او دغه تنبیه دپاره د ایتونه نازل شولو افرأیت الذي کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا ای پیغمبر تو کس کتل د مخاطبه ای وریدونکي کسه هغه رزیل دی کتل د کفر بآیاتنا ایمو ایتونه نه مني وقال بیس لأوتین مالا وولدا متبیا مول دولت رکول شي قیامت کې زه بیا داسې وکم بیا سې وکم باب الخیاط دا باب د بیان د درزي کې وګوره دا ټولي خبرې ته خایس د ټول کارونه جایز دي دا پیشي دي زده کوي پېښور ځان نه جوړ کوي پېښور معنی مخ ته روشه د پېښور د ځکه پېښور شي دي چې مخکې لښکر راغلو بیا ته څه پېښور راګي او ځکه ته پېښور شي د پېښور هي سره لیکل شي پیشي تل شي چې زده کې هنر تل شي هنرمند کاس نه د خیاط درزي توب دا شه ده
یوه پیشه ده زده کول په کور دي خلکو ته دا کور د وکړي او څه طریقې سره وکړي باید ښه مه کړي ښه نه کړي نورې مخته خبرې بیلوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك دي سياب دي انس بن مريد الذي يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. یو درزي پیغمبر سم ته دعوت ورکړو روټۍ د پاره دا پیغمبر سم ته تیار کړی و. قال انس بن مالك انس بن مالك سياب واي فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. پیغمبر سم ته ماغه مړی ته زالونو فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا. اسړي درزي پیغمبر سم ته روټۍ نږدې کو مرقن او شي نږدې کړه شوربا تلولي فيه دباء اکی کدو هم شاملو د غوښې سره کدو یا مازه کې سره برابر و قدید او قدید هم ورکې قدید وچې غوښې تل شي ټکولې غوښې تل شي. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتل يتتبع د اصل کې تتبع من لټول غوتی ویل شي کې يتتبع الدباء کدو ولا ټوکړې به لټول من حوالي القصعه دی پالیټ ولا طرفونو کې کنارو کې. فلم ازل احب الدباء ما غټم نو مینه شروع کړی د کدو سره من یوم زین منه ماغه واخنه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زنه د سنت طریقې دي کنه ساغات شدي عادي سنت تل شي سنت عادیه او تل شي ښه یو خام سنت وی کنه شریعت ولا سنت عادیه پیغمبر سم کوم شیخ واخ کړو اغا خو خول اغا سنت طریقې دا کیا ثواب شته ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدو بو خوالو نه دی کدو خوړل لوکی کدو تل شي لوکی لام او پښلو کافی زر کی لوکی اردو کې تل شي لوکی کدو څه ده د تصدیق خلکو بیان کړه سره انداز لکه خو ایو کدو پکې رسی یقین هر قسمه کدوی عادي کې شامل ده. انور صحت ول پیدا خور کې اسې ډېر کدو کې پیغمبر سم کوم شیخ خوالو هغه به ډاکټرۍ له هوسره شو اعلی شایبو او بل کې تلولي ملول دي کې شاملول شي سبزی مبزی. باب النساج دا باب ته په بیان دي نساج کې نساج چشتل شي او دې ته نساج ول خبري خې نسج معنا غندل سندري ټاک کول یا انده شایته چ کول ترونه خډر خخوال ګوالونه جوړ کی په پوسنه به تې سره کاټ کی تو غندل مکتل دي د بابار شایونه کاټ کی به ډیر مزدور ګوالونه زدي د نسج نه ال شي همدا شې دو ترونه جوړې پیکه لګې دي تا نساج نه شي دا شنو ته پیکه لګې نسج غندلې تل شي ترونه لګې مختلف شنو نه جوړې ندی په باره کې تخای. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم سمعت سهل بن سعد قال دايش جات امراه ببرده يوي خزي ټیکرای وروړلو نامه نه کا ذکر کنه قالو چې تدرون مل برده د برداش شتل شي 5 نمبر حاشیه کې وګوره بردات شدي وهم لیدلو 5 نمبر حاشیه بزم الموحده کساء مربع څلور ګډه چادر تل شي البس على اعرابو د کلیوال خلک استعمالي سیده ټیک شو ندی چادر راوړو فقيل له دي تشيل نعم هم پیژنه هي شمله شاملي تل شي اوس پس 5 نمبر حاشیه کې شاملي تل شامله چتل شي الشمله کساء وندوخ ټکری تل شي يشتمل به سادي بن شامل یعنی منسوج غندل شي طرفونه وغيرها نه هي شملة منسوج في حاشيتها د سندو کې پیکوا کې وای ګڼې ګلونه للونه ونور کی. قالت غلس يا رسول الله دی خدای پیغمبر ما دا چادر راوړ دي نسجت هذه بيده دا مو په خپل لاس جوړ کړه د ګندل مده د سمول په شوندې اکسو وکها تو ته دیر کوم اکسو وکها اکسو معنا تو ته درغستان کا معنا ته ها دا ټیکرای سي شو اکسو درغستان کا معنا تو ته کاب زمير مخاطب شو کنه ها دا ټیکرای دا ټیکری طرف ته ها زمير راځي د سیده فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها پیغمبر علیہ السلام د سیروخ سستو بیل کدی ته محتاج د سی طریقې سره راوخستلو فخرج الینا د صحابي سي پیغمبر سره متراب تروت مجلس نه لکه کور نه سره سره وزي و انها ازاره د زون ته ازار په ځای باندې استعمال کړه د ټیکرای نه ته باندې ونه جوړ کړه لون د اساسي استعمال کی. فقال رجل من القوم يا رسول الله بيقاغو خلقو كي يكاس نو سوا پیغمبر سنت سيدي خدای رسول اكسنيها موت روكا فقال نعم چلو دي تو شلو ټیک ته نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس هغه مجلس کې پیغمبر سلام مجلس نه د ټکخه مجلس یل شي زیر سره
ثم رجع بلوړو فتواها راټولې کړلو کور کې فتواها روای نو غړلو په لشتې کې ثم ارسل بإليه سړي ته به وروستولو فقال له القوم سړي ته نورو کسانو ویل ثم احسنت د ښه کار ونه کړلو سألتها إياه تو نه وغوښتلو ولقد عرفت ته خو دوره ښه پوهېږي که نه پیغمبر سمداسې سړی ده چې دوی نه څوک چې شی وغواړي بیا یې نشي خفه کول بیا ورته شی خامخا ورکوي انه لا يرد سائلا چې څوک نه چې وغواړي هغه تشلوس نشي ستول فقال الرجل هغه سړي ویلې چې خلکه زه داسې سړی نه څه دا مې استعمال دپاره راخستی زه غواړم چې دې سره د پیغمبر سم بدن مبارک ټچ شوی ده زه هم دپاره یې کفن جوړول غواړم ذخیرت دپاره ځان سره دا یوسم والله ما سألته مو نه ده غوښته د عام استعمال دپاره څه ختم یې کم الا لتکونه کفن یوم اموتو دا ځان دپاره کفن ته کېږدمه قال سهل فكانت کفن وسال صاحب یی څه مغه سړی څه ده دی ځان سره یخو یخو بیاندي کې ورسته کفن ورکړی شو وفات شولو پیغمبر اسلام سره مینه وه دغو خلکو ډېر جیبه انداز کې کیسې تېرې شوي دي داسې کې مو اول وزن شیخ او حداد مو حیل او هغه په وزن حیات راغلو وګوره بر پسې راغلو نساج راغلو سره بل نجار نن دی وزن ده که نه فعال وزن کار کوونکی ته شي نجار چې شتل شي نجار عام پښتو ژبې کې مو ته کاریګر نه بڑی کا کام کرنے والا د تختی مختی جوړې دي تایل شمده شي نور ډیر کارونه وته زداوي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال دی اتى رجال سهل بن سعد څو کسان سهل صاحب ته راغللو یسألونه عن المنبر دو د دینه د منبر په باره کې تاسو کوم د پیغمبر سم منبر ولا خبر ورته تیره کا څه دا څنګه و چا جوړ کو څه طریقې سره فقال غولس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة پیغمبر سمی پلنکی خزی ته پیغام ورواستول الى فلانة پلنکی چوغه امرأة وخذ قد سماها سهل سهل صاحب دی هغې نه ما ذکر کړي خو اوس مونږ ذکر کو هغې ته دا خبره پیغمبر سم ورسل څه انموري غلامه کې ای سردار ته د خپل غلام ته حکم ورکا اخذ سره غلامان ملمون او خاصي روپۍ ولا خزا و پیسې وسره و انموري غلامه کې خپل غلام ته دا ډېر کا ان نجر څنګه نجرۍ ولا کور کوي يعمل لي اعوادا سمود پر لرګي جوړ کی اعواد عود جمع د لرګي تل شمرد نشده منبر ته جوړ کی سیده يعمل لي اعوادا اجلس عليهن سدس جکون لرګي جوړ کی څه پکې نه د خلکو ته بیان تقریر کوي دي کې به د خال خد کس ورسته سکون ولا تبه په نظر چې خبره خاورې دل شي اذا کلمت الناس کله خلکو ته تقریر کوم دي د پاره فامرته يعملها ناغه خزي خپل غلام ته حکم ورکو چې جوړی کی باسه من طرفاء الغابه دی ځنګل ولا لرګینا چی نمبر په لیکل دي شی بنې کنه چی نمبر کې من طرفا شد په فتح المهملات پوسه زبر شي طرفا ودا شجر وبالمد مد سره لشي شجر الغابه ونی تل شي ځنګل لکوم ونه هم بس مغین را جوړ کړو طرفاء الغابه ثم جاء بها بیادار چې شکړلو ل دوانی مانی کوم ډیکیو یا خمس دور تبرلوس دی راکټ کو دی خزه ته روړلو فارسلت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم بها به دی پیغمبر سم توسل صدا لرګی دی په امر بها نو حکم ورکړل پیغمبر سم صدا منبر مو جوړ کړی بس دا د سرا کې په وضعیت نکیک دول شو په جلس علیها هغه باندې پیغمبر سم بیا تشریف فرما کیدلو او د نبی بیان کولو